الصلوۃ والسلام فرمایل وینو جوانا دا راته ووایه چې د الله عرش لوی دی که ستا دا ګناه لویه ده نوجوان ورته وایي زما ګناه لویه ده زما ګناه لویه ده ما ډېره غټه ګناه کړې که نه بیا ورته نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل وی هلکه دا راته ووایه چې د الله تبارک وتعالی ذات لوی دی که ستا ګناه لویه ده وی د الله ذات لوی دی د الله پیغمبره د الله ذات څه دی لوی دی د الله ذات لوی دی نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل وی هغه لوی ذات په ستا دا دومره لویه ګناه معاف کوي یوه ورځې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ مسجد نبوی ته داخل شو چې څنګه مسجد نبوی ته راغی نبی علیه الصلاۃ والسلام چې ورته وکتل نو د عمر رضی الله تعالی عنہ په مخ باندې د ژړا اثر و نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل عمر ولې خفه یې ولې خفه یې جاړې ولې د الله پاک پیغمبره د جومات ته چې رادننه کېدم په دې دروازه کې یو نوجوان ناست دی او داسې جاړي چې د هغه ژړا زه وژړولم داسې زار او قطار سره جاړي چې د هغه ژړا زه وژړولم نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل ښه عمره دا هلک را داخل کړه چې ولې جاړي زه خو دې تپوس وکړم که نه نو دا هلک چې را داخل شو نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل وی نوجوانه ولې جاړې ولې خفه یې په څه باندې وی د الله پاک پیغمبره یو ګناه رانه شوې ده او هغه ګناه مې جړوي نو او ګناه مې څه کوي جړوي نو وی ولې نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل وی ولې وی ځکه ډېره غټه ګناه مې کړې ده وی ډېره غټه ګناه مې کړې ده نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل وی ښه وی دا راته ووایه ای هلکه ای نوجوانه دا راته ووایه چې د الله تبارک وتعالی دا وواړه ځمکې او دا وواړه اسمانونه او دا غر دا لوی دی که ستا ګناه لوی دی هغه نوجوان ورته وایي د الله خوږه پیغمبره د دې اوو اسمانونو نه د دې اوو ځمکو نه او د دنیا د دې ټولو غرونو نه زما هغه ګناه غټه ده د دې نه غټه ده ښه نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل بیا راته دا ووایه که نه چې د الله تبارک وتعالی کرسي لویه ده که ستا دا ګناه لوی دی چې ته پرې دومره خفه یې هغې نوجوان ورته وفرمایل وی زما ګناه لویه ده د الله د کرسۍ نه زما ګناه څه ده نعوذ بالله لویه ده بیا ورته نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل وی نوجوانا دا راته ووایه چې د الله عرش لوی دی که ستا دا ګناه لویه ده نوجوان ورته وایي زما ګناه لویه ده زما ګناه لویه ده ما ډېره غټه ګناه کړې که نه بیا ورته نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل وی هلکه دا راته ووایه چې د الله تبارک وتعالی ذات لوی دی که ستا ګناه لویه ده وی د الله ذات لوی دی د الله پیغمبره د الله ذات څه دی لوی دی د الله ذات لوی دی نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل وی هغه لوی ذات په ستا دا دومره لویه ګناه معاف کوي ته ولې دومره ناامیده یې هغه لوی ذات په ستا دا لویه ګناه معاف کوي هلک د ژړا نه بس کړو لږ طبیعت یې ښه شو نبی علیه السلام ښه دا دومره غټو ګناه به م الله معاف کوي او الله تبارک وتعالی به درته دا معاف کړي خو ای هلکه دا خو راته ووایه چې دا ګناه دې څه کړې ده تا خو راته ووایه که نه
د الله خوږه پیغمبره ستا د مخ نه ماته حیا راځي ستا د مخ نه ماته څه راځي حیا راځي نشم ویلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي خیر ووایه دا ګناه څه ګناه ده چې ته دومره وایي چې زما دومره ګناه غټه ده د ځمکې نه غټه ده د اسمانونو اخر ګناه څه ده د الله خوږه پیغمبره زما کار چې دی که نه د 7 کالو نه زه کفنونه د مړو نه پټوم زه کفنچور یم څوک چې مړی ښخ کي مدینه منوره کې که نه زه به زه شپې له لاړ شم کفن ترې نه راوپرځمه هغه ترې راپټ کړم مړی بیا پټ کړمه او کفن ځان له بازار کې خرڅ کړم دا زما کار دی کفنونه پټوم د مړو نه 7 کالو پورې مې دا کار وکړو د الله پاکه پیغمبره بله شپه لاړمه د انصارو کې یو نوجوانه جینۍ مړه وه پیغله جینۍ مړه وه نو چې هغه خلکو دفن کړه زه پسې شپې له لاړم او د هغې قبر مې کولاو کو نو چې قبر مې کولاو کو نو کفن مې ترې راټول کو کفن چې مې ترې راټول کو او را روان شومه نو ډېره پیغله جینۍ وه ښایسته جینۍ وه هغه بدن باندې مې سترګې ولګېدې نو را روان شومه نو شیطان راته وسوسې شروع کړې چې دې سره بدکاري وکړه دې سره څه وکړه نعوذ بالله بدکاري وکړه وي د الله خوږه پیغمبره لاړمه د هغې مړې جینۍ سره په قبر کې مې بدکاري وکړه دا مې وکړو او چې دا مې وکړو وی چې را روان شومه نو هغې جینۍ راته آواز وکړه هغې مړې جینۍ راته د قبر نه آواز وکړو چې ای ظالمه ای فاسقه د الله نم نه یېرېږي د الله نم تاله یره نه درځي خلک خو دې نه نیزه نو د الله نم تاله یره نه درځي چې زه دې د مړو په ډله کې بې حجابه کړمه او زه به د قیامت ورځ د الله په دربار کې چې پاسم نو زه به په حالت د جنابت کې ما په ما خو دې غسل واړه دا تاسو وکړه ظالمه د الله نه نه یېرېږي چې داسې کارونه کوي د الله پیغمبره اوس یېرېږمه چې ما به الله معاف کړي دا د کولو ګناه وه روایتو کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام دا مخ مبارک د غصې نه سور شوی او چې دا کیسه کوله دا مخ مبارک د غصې نه سور شو او چې دا کیسه خلاصه کړه نبی علیه السلام پې ګزار وکړو ګزار یې پې وکړو وی پاسه بدبخته زما د خوانه پاسه بدبخته تاله د مړي نه د هغې قبر نه م یره نه درتلله هلته تا بدکاري کوله دومره ته په زړه ساخې پاسه زما د خوانه او ستا دپاره لایق چې دی هغه جهنم دی ستا دپاره اور لایق دی هلکې د ځان نه خوانه پاس او دی په جړا روان شو په جړا روان شو او لاړ یوې صحرا ته او هلته په جړا پرېوتو 40 ورځې شپه ورځ د الله په دربار کې جاړي الله ما معاف که الله ما معاف که په دې 40م ورځ باندې دعا غواړي یا الله کو چېرته زما د دعا تا معاف کړي که نه نو نبی علیه الصلاۃ والسلام او صحابه کرام پې خبر که زما په دې توبه باندې خبر که چې ما دغه توبه قبوله کړې ده چې زما نه لږ نفرت کم شي او الله کو زما توبه نه قبلوي که نه زما توبه نه قبلوي نو د اسمان نه اور راولېږه او ما پې وسېزه خو د اور په جهنم مې مه سېزه الله چې څه سزا راکوي هغه په دنیا کې راکړه ما په اور وسېزه خو د جهنم د اور نه مې خلاص که الله دا دعا یې وغوښتله چې دا دعا وغوښته دې کې جبري علیه السلام راغی الله نبي علیه السلام لره دا الله محبوبه الله تبارک وتعالی راولېږلم زه در باندې هم سلام کوم او الله تبارک وتعالی در باندې هم سلام کوي
نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. دا راته وای جبرئیل رالی څنګه؟ جبرئیل څنګه رالی؟ دا الله محبوبه الله تبارک وتعالی یو څو تپوسونه ستانه کړي جواب یې درنه غواړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په یاره کې الله زمانه تپوس کې جواب یې رانه غواړي. وی الله تبارک وتعالی فرمایي چې زما محبوب ته ووایه چې خالق ته یې کو خالق زه یم، د دې مخلوق پیدا کوونکی ته یې کو زه یم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته نه زما رب خالق ته، زما رب خالق ته، زه نه یم. خو زما محبوب ته ووایه چې رازق ته یې کو رازق زه یم. جبرئیل رازق زما الله دی، زه نه یم. خو زما محبوب ته ووایه چې توبه قبلونکی ته یې کو زه یم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل نه توبه قبلونکی زما رب دی، توبه قبلونکی زما رب دی. وی بیا چې کوم الګ تا رټلی و که نه دغه توبه ما قبوله کړې ده. الله تبارک وتعالی فرمایي چې کوم نوجوان تا په هغې ګناه رټلی و د هغه توبه ما قبوله کړې ده، ما قبوله کړې ده. الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویل صحابه یې راټول کړي ماله غالک پیدا کړئ، ماله غالکو پیدا کړئ، ماله یې راولئ. هغه نوجوان چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دربار ته حاضر شو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی نوجوان الله ستا توبه قبوله کړه، الله تبارک وتعالی ستا توبه قبوله کړه. الله تبارک وتعالی دومره لوی لوی ګناهونه هم معاف کوي، خو چې کله انسان د زړه د اخلاص څخه وباسي الله تبارک وتعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا. وزما محبوبا قل اوائے اے زما محبوبا یا عبادی الذین وزما خی بندگانو اسرفوا علی انفسهم چې په خپل ځان باندې څه کړی دی. اے زما بندگانو ته ووایه، کومو بندگانو ته الله؟ ستا نیکان بندگانو ته نه اسرفوا علی انفسهم چې زمانه باغی ګرځي، زمانه خفه ګرځي، زمانه مرور ګرځي، هغه بندگانو ته ووایه لا تقنطوا من رحمت الله، د الله د رحمت نه مه نه امیده کیږئ، الله د رحمت نه مه نه امیده کیږئ. ولې زمانه نه امیده یې؟ د الله د رحمت نه نا امیدي دا ډېره لویه ګناه. بعضې اوقات کې انسان وایي که نه مړه ما الله نه معاف کوي، ما دومره ګناهونه کړي هغه نه معاف کېدو نه دي. نو که دا خبره دې وکړه ګوره خپل ایمان به وبایلي، خپل ایمان به څه کي وبایلي. ښه تا دومره لوی ګناهونه کړي دي ولې د الله ذات ته هغه نشي معاف کولی. نا امیدی خلق وی گناه دا کفر دی، هغې نه دا نا امیدی مراد ده. لا تقنطوا من رحمت الله، دا الله دا رحمت نه مه نا امیدی کیږئ. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، الله تبارک وتعالی ټول ګناهونه معاف کوي، الله تبارک وتعالی ټول ګناهونه معاف کوي، ټول ګناهونه معاف کوي. حدیث مبارک کے راضی حدیث قدسی دے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے وی اللہ تبارک و تعالی فرمائے اے بنی آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اے زما بندہ تو دومره گناہونه وکي چې ستا گناہونه د اسمان کنارو ته راورسي، ثم استغفرتني غفرت لك،
بیا ته زما نه بخښنه غواړې نو زه به تا ته څه وکړم ای زما بنده ته دومره ګناه وکړې دومره ګناه وکړې چې ستا ګناه د اسمان کنارو ته راورسي او یو ځل دې راس اوچت کړو او په ژړا شوې الله ما معاف کا الله ما معاف کا الله تبارک وتعالی فرمایي غفرت لك دا ګناهونه مې تا ته وبخله او په دې زما پروا نشته په دې زما پروا نشته الله دومره مهربان الله دومره رحمان او رحیم ذات دی نو چیرته به دا نه وای چیرته به دا نه وای چې زما ګناهونه زیات دي ما الله نه بخي ما الله ایمان نوم دی د دوو خبرو ایمان د څو خبرو نوم دی دوو خبرو یره او تمه چې کله دا دوه خبرې په کم انسان کې وي نو دا کامل مؤمن دی یره او تمه او چې په دې کې یوه هم نه وه نو دی د خپل ایمان فکر وکړي یره او تمه دا دوه خبرې ایمان دی یره به کوي د الله تبارک وتعالی د عذابونو نه یره به کوي د الله تبارک وتعالی د عذابونو نه الله چرته ما ته عذاب را نه کړي الله تبارک وتعالی ډېر لوی ذات دی زما د امت ګډ عبادت به هغه قبول کړي دا یره به ساتي ګورې د الله د عذابونو نه به څه کېږي یریږي او تم به هم ساتي چې نه زما رب ډېر مهربانه ذات دی زما رب ډېر رحمان رحیم ذات دی ډېر کریم ذات دی ما به الله معاف کوي نا امیدی با نه کوي نه به بالکل بېیارې کېږي چې هیڅ نشته دی او نه به بالکل نا امیده کېږي دې ته څه ویلی شي ایمان ویلی شي ایمان مجموعه د دې دوو خبرو نو غرض مې دا کوم چې الله تبارک وتعالی په دربار کې نا امیدي نه ده پکار هر څومره ګناهونه چې د انسان نه شوي دي هر څومره ګناهونه دې شوي دې راشه او د الله په دربار کې د لاس اوچت کړي الله ما معاف کا الله ما معاف کا حدیث مبارک کې راځي توبه ایستون کې د ګناه نه داسې دی ګویا چې د اړو ګناه کړې نه ده ګویا چې اړو ګناه یې کړې نه ده داسې نه الله تبارک وتعالی فرمایي د ګناه مې ورته معاف کو خیر دی سات په سات به ورته یادو نه الله فرمایي دا ګناه دې د سره کړې نه ده مړه ما داسې معاف کړې څه ټایم یو انسان د بوډاتوبه پورې لا ځنکدن یې نه دی شروع شوی د ځنکدن غرغره راله ده شروع شوي روح لا مرۍ ته نه دی رارسېدلی دی څه وایي دی وی الله په خپلو کړو باندې ستومانه الله ما ته زما ګناهونه معاف کا چې لا ځنکدن شروع شوی نه دی او د مخکې نه دا وی الله په خپلو کړو باندې ستومانه یم الله ما معاف کا الله فرمایي بنده معاف مې کړې بنده معاف مې کړې دا 80 کاله دا 80 کاله دا 100 کاله چې په ګناهونو کې تېر کړي دا درته نه یادوم چې اوس راځي ما ته توبه وباسي دا درته نه یادوم نه فیور درته نه درکوم ما داسې معاف کړی ګویا چې تا دا ګناه د سره کړې هر ټایم د ګناه نه توبه ایستل پکار دي ځکه چې د مرګ هیڅ پته نه لګي مونږ وایي سبا به توبه وباسم په دې کې درس شي مرګ راشي توبې ته هم سم نشي توبې ته انسان سم نشي نو هر ټایم د الله په دربار کې توبه ایستل پکار دي هر ټایم الله په دربار کې توبه ایستل پکار دي او استغفار ډېر وایه استغفار وایا روزانه کم از کم 100 فیری دا وایا استغفر الله
اوږد استغفار نشو ویلی استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه دا نشو ویلی کنه نو صرف دوره خو ویلی شي کنه استغفر الله استغفر الله استغفر الله دا د الله نه بخښنه غوښتل دي کنه خو دې کې یو خبره شرط دی هغه دا شرط دی چې کوم ګناه دې کړی هغه به فوراً پرېږدي. For more videos, subscribe for more videos.